بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د سب ډیویژن به ریکورډ د ستر ښار نه او د تانه غالیګې نه نن یو ډیر مهم او اهم ریپورټ تاسو ته وړاندې کوو چې په هغې کې داسې قسمه نوسرباز مخې ته راغلي دي چې هغه د خپل ټیکنیکل طریقو باندې کم ساده خلک دي هغه غولی. نور تفصیل والو د ایس ایچ او اختر ایوب خان اختر ایوب خان د دې تفصیل نه خبر کا دا کومه ایشو چې رااله دا تاسو ټریس څنګه کړه او ملزمانو ته رسایي څنګه وشوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل بچا ستاسو ډیره مننه، ستاسو د ټیم مننه چې تاسو په هر داسې موقع باندې موږ له راځئ او په دې ستاسو په دې میډیا په ذریعه دا خلک د داسې قسمه خلکو نه خبرېږي او د هغې مخنیوی کېږي. دا پرونی واقعه ده چې پرون مازدیګر زمونږ چې کوم موبایل په ګش باندې و بازار کې موجود و چې اطلاع میلاو شو چې داسې نوسربازان دي هغه څه کسانو ګیر کړي دي. نو په هغې باندې بر وخت مونږ چې ورغلو هلته کې نو هغوی مونږ قابو کړل. هلته کې نو هغې داسې چل کړی چې یو دغلته کې یو ملا دی مولوي محمد سعید نوم دی چې د هغه مدرسه ده په دې شګو بریکوټ کې. نو هغې ته یې ویلي دي چې مونږ دم کوو مونږ له دم وکړه. هغې وایي چې ټیک ته چې دم دله وکړمه. نو هغه ورته وایي چې نه مدرسه کې نو دلته کې ګڼه ده نو بیټک ته به سره لاړ شو بیټک کې به موږ له دم وکړي. هغه ورته وایي ټیک ته زه به دله بیټک کې دم وکړم. چې بیټک ته تللي دي نو مولوي صاحب ورته ناست و او دې هلته خپلو کې باز شروع کړی داسې چې زما سره مجسمه ده او قیمتي ده او داسې ده زما دونه پیسې پکې کمې دي او کروړه روپو مالیت دی په خپلو کې باز شروع کړی. نو بیا دی ویلي چې نه دا په دونه ریټ ته خو ریټ کې څه خبره مه بره کوله. دي مولوي صاحب ته یې چل وخت کړی. نو مولوي صاحب ته یې ویل چې زموږ سره پیسې کمې دي نو موږ له لږې پیسې راکړه مجسمه زما نه پاتې کېږي. نو ته ماله 1 لک روپۍ راکړه ورسره سره د سره یې ماله راکړه. نو دا مجسمه به موږ ته په ضمانت کې پاتې کړو او پیسې چې موږ تاله سبا راوړو بیا مجسمه راکړي. مولوي صاحب هوښیار سړی و هغه پوه شو د هغه د یو ملګري سره داسې مخکې داسې کار شی او پروژ کال په روژه کې هغه هم په روژه کې دا چل ورسره شی په کانجو کې د هغوی یو مفتي دی مفتي مشتاق احمد نومې دی په غریب آباد کانجو کې پاتې کېږي. نو هغه ته هغه واقعه را یاده شوه چې دا خو هغه نوسرباز دي او جالساز دي. نو هغه ورته وایي چې زه ټیک ته تاسو له پیسو بندوبست کوم تاسو کښېنئ. دی راوتی دی خپل ملګری په رابطه کې ساتلی دی چې دغه شانتې کسان راغلي دي او داسې داسې خبره کوي او داسې داسې هولیې دي. هغه ورته وایي دا هماغه کسان دي زه درغلم زما پورې ایثار که. هغه پکې د کانجونه راغلی دی. مولوي صاحب په دې یقین باندې هغې په هغه ځای کې ایثار کړي وو چې مونږ د پیسو او د سرو بندوبست کوم تاسو کښېنئ. په دې کې هغه مفتي صاحب را رسېدلی دی مشتاق نومې دی. نو هغې ورته چې کتلي دي چې دا خو هماغه کسان دي کومو چې ماله په روز کال دوکه راکړې وه داسې دا یو دغې ماله راکړی او دا مجسمه دا نقلي او 50,000 روپۍ نه وړې په دې خبره باندې. نو هغې هلته کې ورسره راقابو کولې راټینګولې. نو دې سره یې هاتاپایي شروع کړې وه او یو بل باندې ګزارونه کړي بیا ورته پولیس ورسېدو. نو پولیسو قابو کړل. دا یو دی اجاز نومې دی چې دا د مردان دی او دا بل چې دی دا محمد علي دی د پلار نوم یې همیش ګل دی چې دا د تحصیل رژړ ثوابی چارباغ سره تعلق ساتي. نو دغه نوسربازان دي. نو چې دی مونږه قابو کړو او رام وستل تاڼې ته. نو د سوات پوره خلک خبر شول چې داسې کسان نیوی شوي دي. نو یو براتلو یو براتلو او داسې قسمه واقعیات یې ورسره کړي دي. د چا سره هغه مجسمې چې کومې نقلي دي هغه موجود وي. نو هغوی باقاعده موږ په تفتیش کې شاملو. دوی په پوره سوات کې دا کار کړی دی او د ډېر وخت نه کار کوي. تقریبا د 18 کالو نه دي دا کار کوي چې داسې قسمه ساده خلک ګوري د هغې نه په دې طریقه باندې دا پیسې وهي او دا نقلي مجسمې هغوی ته پاتې کوي. اختر ایوب خان که مونږ وګورو یو طرف ته دا مجسمه چې ده نو ډېره په ټیکنیکل طریقه رخ شوې ده. صفایي پکې د لاسو ډېر زیات کمال یې کړی دی. خو دا راته ووایه چې دا خو تاسو یو داسې کیس ټریس کو چې د دې نه پوره کورونو سرمایه چې دا هغه دوی هړپ کړې ده او دومره د دوی سره ټیکنیکل گیم و چې د 10 کال نه دا ساده خلک دوکه کول. د دې کامیابۍ شاته څه ګورئ او په دې کې چې کوم ستاسو ځوانان ستاسو کوم ټیم دی له مقرر شو تاسو کوم اپریشن وکړو په دې حواله څه وایي؟ دا خو یو ډېره غټه کامیابي ده ځکه چې په پوره سوات کې دا خو موږ صرف د سوات نه خبر وي د سوات کې دا چل کړی. کیدای شي د په نورو ضلعو کې هم داسې کړی د دې سره نور ګینګ به وي انشاءالله. د دې کې څه انکشافات توقع ده چې موږ ته نور څه خبرې هم راوځي ځکه چې دا د یو کس دوه کار نه دی. د دې نه خو موږ سرسري تپوس وکړو. نو دوی وایي چې دا په ټکسلا کې او په ثوابۍ کې دلته میلاویږي په 1200 روپۍ باندې موږ ته دلته روډونو په غاړه باندې خرڅېږي. خو دلته خو دا خلک نه پېژني که نه زموږ خلک د سوات خلک خو ساده خلک دی. هغوی وایي چې دا ګینې هغه اوریجنل
مجسمه ده د کروڑو روپو یا د لکو روپو مالیت دی نو دا باقاعده یو منظم ګینګ دی او ان شاء الله د دې ګینګ ویخت به موږ رسو په دې کې ټیم مقرر شوی دی چې انویسټیګیشن سټاف کې بګیم زموږ سره کسان دي زموږ د اپریشن نم دي او ډي پی او صاحب په دې کې ډیره خاصی دلچسپي ساتي ځکه چې موږ سره بیګاره به توساتله نو هغه وی چې دا باقاعده په صحیح طریقه باندې په دې کې ټیم جوړ کړي او د دې د ګینګ چې کم دی چې دا خلکو د مخامخ شي چې آینده لپاره داسې قسمه واقعیات د خلکو سره نه کیږي. اخترایب خان کومه وګورو دغه خلک زیاتره ټارګټ کوي سوات او په سوات کې داسې نو سربازیانو کې دوی ککړي تاسو دا وخت زمونږ په سکرین براه راست هم یې عوام یو هم ګوري او دا کم خلک چې دي دا نو سرباز دا به هم یقینا چې زمونږ د سکرین باندې ناسي سنه خلک به تاسو د انفارمیشن اوري دوی ته تاسو وایي د خپل طرفه چې پولیس دا وخت څومره سرګرم دي په کړاکړ په شموزو په لنډاکي مهم چیک پوسټ سوات ته چې کم اکسس دی هغه لاول بس تاسو نه تیریږي چرس چوډیم تاسو نه تیریږي کا نو سربازي یا سمګلرانی یا ملک دشمن ناصر نو تاسو نه تیریږي نو تاسو دغه په مقابله کې څومره سترونګ شوی څومره ټیکنالوژي تاسو لاس لراغلی ده بالکل جی دا غالیګي تاڼه چې کومه ده او شموزو رنګ بریکوټ سرکل چې دا سوات ګیټ وی ده په دې باندې درآمدات او برآمدات زیات تر زمونږ په دې ګیټ وی باندې کیږي کمونیشیات یا غم د لارې استعمالي او ک نور داسې نو سربازان دي جالسازان دي چې هغه د سیر او تفریح په بانه باندې سوات ترازی او هغه مختلف قسم نو سربازیان کې جالسازیان کې خلکو سره دوکي کوي او په دوکو په طریقه باندې دا دغه کوي زمونږ ماشاءالله په لنډاکی کې په ډیپو پول کې په ګوړه پاټک کې په کړاکړ کې زمونږ ډېر ښه ځوانان تکړه ځوانان موجود دي چې هغه شپه ورځ هغه داسې قسم خلکو تلاش کوي که تاسو ته پته یې تاسو کېدای شي په نوټس کې نه 3 شپې مخکې چې د فوډ سټاف سره اسسټنټ ډایرکټر سره په لنډاکی چیک پوسټ باندې ښه غټه کاروایی شوې وه چې په هغې کې د ښکتې نه چې کوم دغه راتلو اینې راتلې او شاټینګې راتلو او غوښې مخې او کمې خراب ګنده شي نو هغه په بیلرو کې اچولی شي او هغه نیوی شي نو زمونږ یوازې دا نه چې زمونږ به صرف د منشیاتو سره کار یا زمونږ به غلط سړي سره زمونږ د هر هغه شي سره کار دی چې هغې نه زمونږ خلکو ته نقصان دی او د هغې نه زمونږ خلک چې دي هغه افیکټ کېږي نو انشاءالله زمونږ ځوانان چې دي هغه تکړه ځوانان دي هغه چې په هر ځای دي که په هر پاټک دي یا په سوات کې که په هر ځای دي زمونږ کوشش دا ځکه چې دا زمونږ خلک دی موږ د دې خلکو نه یو دا نن د دې سره کېږي سبا به زمونږ سره کېږي نو زمونږ کوشش دا دی زمونږ ټوله توجه په دې باندې ده چې لکه سوات د داسې قسمه خلکو نه موږ صفا کړو. اخترایب خان دا پبلک لک پوکو دا کومه مجسمه چې ده دا نو سربازو کم دوکباز چې ورته ویلی کېږي ساده خلک د سوات به راتلل بیا به په ټلیفون باندې گفتگو کوله چې یاره دا په دونه قیمت دی بس تو زما پوری سار شه تاله 15 لک روپۍ در کوم دغه به په منځ کې د دوی صرف د ټلیفون او دغه کم کس چې به ولاړو ساده کس د کنوینس کېدو دپاره به دوی په ټلیفون باندې دا گفتگو کوله نو تاسو ته هم مونږ براه راست نن دا ریپورټ خو د تانه غالیګی نه که یو طرف ته نو سرباز چې د ټیکنیکل طریقې استعمالوي نو زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس او بیا په خصوصي توګه د ډي پی او سوات په سربراهۍ کې چې دلته کم پولیس فورس دی بیا زمونږ د سب ډیویژن سرکل ډي اس پی باچا حضرت او اس ایچ او اخترایب خان دوی که یو طرف ته ډېرې غټې غلاګانې ټرس کړي نو بل طرف ته د دوی سره چې کم د عوامو تعاون دی نو د هغوی په تعاون باندې هم دوی ډېر زیات اهم ځایونو ته ورسېدل اول ته کې مهم کیسونه چې دی هغه ټرس کړل د دې مجسمې په سوات کې به د دې نه باید چې دنیا خلک چې دی متاثره شوي هغوی نه به د هغوی کم د مزدورۍ پیسې چې دی هغه به دی نو سربازان وهلي دا وخت په تانه غالیګۍ کې د دغې مبینه ملزمانو خلاف اف آی آر درج دی د چا سره هم دا مسټیک شوی نو هغه هم په دې حواله باندې رابطه کولی شي او دا کمې مجسمې چې دي یا کم تعویزګر دي یا نو سرباز دي هر ټایپ خلک چې دي تاسو یقینا په خپل هم ډیره انکوایري کوي په خپل چې د چانبین کوي اخترایب خان دا راته ووایي چې ریپورټ روان دی او د روژې مبارکه میاشت ده یقینا چې ډیر خلک دلته د شلتالو د فصل دپاره د 400 مردان او د نورو خلکو د ځایونو نه خلک دلته راځي همیشتئ په دې کې دا وخت پبلک تاسو څه وایي چې په دغه خلکو یوازې پولیس فورس خودونه نه دی پبلک ډیر سیوا دي هغوی په څه طریقه نظر وساتي تاسو ته انفارمیشن په څه طریقه درکړي بالکل جی دا یو اهم خبره ده څنګه چې تاسو د خلکو ته وی دا د ټلیفون په ذریعہ باندې په یو بل په منځ کې بیا کوي یو ساده سړی په دې دوکه کوي چې وای دا د کروڑو روپو مالیت ته د دینو دا تاسو را امانتن دم او تماله 1 لک روپۍ را 2 لک درې هغه دوکه شي هغه په دې ساده سړی په دې دوکه شي چې دا خو کروڑو روپو شهر ماته پاتې شو لکه 2 لک روپۍ ورکم نو خیر دی نور هغه خو سړی ورک شي نو زه به ګران خرڅ خرڅ کوم نو الان کې دا ساتلم جرم دی ته دې وړلم جرم دی
که دا اوریجنل وي خو دا یو عام سړی نشي ساتلی بغیر د آثار قدیمې د اهلکار نه. دا نوسرباز چې څومره مجرم دی نو د دې د اغوستونکي یا په دې کې د هیرس کوونکي هم دومره مجرم بالکل دا هم دومره شامل دی د هغې سره چې څومره د ده ګناه ده دومره د هغه ګناه ده ځکه چې دا هغه د ځان سره ساتلی هم نشي. دا یو غټ جرم دی آثار قدیمې مجسمه یا او دا د ځان سره ساتل دا غیر قانوني دي. نو زه دې خلکو د ستاسو د میډیا په ذریعه وایم چې د دې خلکو په خبرو کې به نه راځئ. ساده خلک دي، تاسو چې څومره خلک هم دا ویډیو ګورئ نو مهرباني وکړئ په خپلو کلو کې، په خپلو محلو کې، په خپلو جوماتونو کې، په خپلو حجرو کې، په دیرو کې د دې خبرو نه خپل خلک خبر کړئ. د علاقې مشر به هغه ته موږ خواست کوو چې دا کم پیغام چې تاسو د رسېږي تاسو خپلو خلکو ته ورسوئ چې د داسې قسمه نوسربازانو نه، جالسازانو نه او د دوکې ورکوونکو خلکو نه ځان وساتي. د چا په خبرو به یقین نه ساتئ او خبره ثبوت ته رسوئ نو بیا کار کوئ. که داسې قسمه خلک دله راځي نو په ټایم باندې خپل مقامي تانې ته پولیسو ته چې دی نو اطلاع کوئ. څنګه چې سهیل باچا وویل د سوات تقریبا 22-23 لاک آبادي ده او زموږ پولیس فورس چې دی زیات نه زیات زما چې څومره خیال دی 10,000 پولیس پوي زمونږ. نو په هغې کې زمونږ سره هر قسمه تعلیمي ادارې دي، سرکاري دي، زیګونه دي، بینکونه دي، زمونږ سیکیورټي. نو د 23 لاکو خلکو لپاره 23 لاک خلک ساتل چې دی په 10,000 پولیسو باندې چې دی مشکله ده. خو ستاسو تعاون به وي زمونږ سره، تاسو هم د فورس یو حصه یې ځکه موږ ستاسو نه یو، زمونږ هم په دې معاشره کې زمونږ کلی دی، زمونږ ورونه دي، خویندې دي، موږ د دې خلکو نه یو. نو موږ تاسو ته خواست کوو چې څومره تاسو کولی شئ دونه پولیس نشي کولی چې تاسو موږ له انفارمیشن نه کوئ په وخت باندې نو تاسو به د دې خلکو نه دغ کېږئ، بچ پئ. نن سبا دغه ورځې دي زموږ فروټ را رسېدلي دي د سوات، شلتالان او خرماڼۍ، الیچې وغیره دا سیزن دی. نو په دې کې زیات خلک د ښکتې نه راځي د مزدورۍ د کار په بانه باندې او هغه دلته کې مختلف قسمه واردات کوي. نو تاسو ته خواست کوو چې د چا ځای ته هم داسې قسمه خلک راځي نو بر وخت خپلې تاڼې ته اطلاع کوئ. که روغي که رنځوري هغې د ویریفیکیشن بیا د پولیس کار دی. خو تاسو مهرباني کوئ خپل مقامي پولیس چې دی هغه له دې نه خبر ساتئ چې تاسو د داسې قسمه غلطو خلکو نه په امن باندې د هغوی په لاس ورنشئ. درنګ جهان مننه زموږ سره SHO اختر ایوب خان د تانې غالیګۍ نه براه راست تاسو په درانه خدمت کې په دې موږ نن حاضر کړو چې تاسو هم د انفارمیشن درکو د بېنظیر انکم سپورټ میسیج راشي زموږ نادان او کم ناپوه خلک چې هغه په هغې کې میسیجونه وکړي، پیسې ولیږي، بیا چې د پولیسو له راځي وایي ماله FIR درج کوي، مشکلاتو سره مخ وي. که کله هم مونږ لالچ پرېښودو د دې اخیستونکي د دې کاروبار کې ککړ خلک یا داس د ځان سره ساتونکي دا ټول چې دي دا په مجرمانه فعل کې راځي او د دې بدمت د دې چې کوم اکټ دی د هغې خلاف ورزي هم د په کور کې د دې ساتنه چې ده هغه ممنوع ده. تاسو له هم په کار دی چې په خپل چاپېرچل باندې ښه ګهري نظر وساتئ. که یو طرف ته پولیس فورس زمونږ د صحت په معاملو کې په چیک پوسټونو باندې شپه ورځ ډیوټیانې کوي، مضر صحت پی چې دی هغه سب ډویژن بریکوټ او سوات ته نه راپرېږدي، دغه شانتي منشیات چې دي په هغې کې کوټلي ګامونه پورته کړي دي او دغه منشیاتو روکتام دپاره په غرونو کې دا ځوانان چې دي په غارتونو کې موجود دي. نو عوامو له هم په کار دی چې د پولیس فورس سره او د دغه جرایم پیشه خلکو باندې کلک نظر وساتي. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، تانې غالیګۍ، بریکوټ.